ګرانو کتونکو الف خان شرپوی ما خبره ترې به کوو یو وارې بیا په ګرانۍ باندې چې دې وخت کې چې څومره حکومتي ډلې دي نو په احتجاج باندې دي او دا کم خلک چې د پچکانه حرکت کوي هغه پاکستان تحریک انصاف والا دي. دوی د چا خلاف مظاهره کوي؟ قوم ته پسترو کې خورې چولو دپاره دوی هم په سوشل میډیا باندې راشي په مختلفو ځایونو کې چیرې موږ هم مظاهرې کوو موږ هم مظاهرې کوو. خو الحمدلله د 400 خلک په دې باندې پیښ شو چې د 18 ترمیم لاندې صوبایي خودمختاري چې کومه ده دا د صوبایي حکومت اختیار دی چې اوړه ارزان کا اوړه ګران کا غنم را پیدا کا غنم شاټ شو دا ټول دغه وزیر اعلی کار دی. نو ګرانو کتونکو نن په 400 کې ډېره زیاته تیاری شوې وه پی ټي آی والا د 400 چوک کې به وي مظاهره کوو. چوک کې 2-3 ګنټې تېرې شوې خو نه ولا ایم پی ای راغی نه ایم این ای راغی او نه ولا ورکران رووتل او بس دی که نه یار ورکران هم ستړي شي چې لکه په حکومت کې مونږ هم مظاهرې کوو چې د حکومت نه وځو نو هم مظاهرې کوو زموږ به بل څه کار دی خو بس صرف مظاهرې به قام هم بس په دې ستړی که. نن د پی ټي آی دغه شو چې کومه ده دغه پلاپ شوه او د سټیج نه بیا جهانګیر رضا صاحب هغه د مایوسۍ اعلان وکړو ډېر مایوسه په نظر راته هغه دغه ووی چېره تاریخ یې ورله بدل کړه چې دا په بل تاریخ باندې بیا دا کوو او څوک راله رانغلل. نو نن ما وکتل چې یقینا د 400 خلکو کې شعور راغی پښتنو کې شعور راغی چې په هره خبره باندې نه راپاسي چې دې وخت کې ګرانی د چا کار دی په هغې باندې کنټرول د چا کار دی او هغوی هم راځي او احتجاج کوي. نو دونه پچکانه حرکت خو نه دي په کار. دې قوم سره به تر کومې تاسو دوکې کوئ. دې وخت کې عمران خان منو چې پاپولر لیډر دی اکثریت یې په پاکستان کې شته په 4 واړو صوبو کې شته په پنجاب کې حکومت دی په ګلګت بلتستان کې حکومت دی په پښتونخوا کې حکومت دی. خو دا 2 صوبې چې موږ ته پاس کو 15,000 میټر ټن غنم را لیږي ولې نه را لیږي دا وزیر اعلی ورته سترګې نشي برنولی. نن ورشه په پنجاب کې ځای په ځای په 600 روپۍ باندې سرکاري تروړه ده او داسې کولو پراته دي هېڅ قسمه رش او دغه نشته. دلته کې په ټرکونو پسې دا منډې دا ضلالت په یوټیلیټي سټورونو باندې دا رش غنم او اوړه چې کوم دی هغه سرکاري خلکو لځي خو دلته بیروکراټ هم څه کوي نو ذموار دا صوبایي حکومت دی. دلته ډي سي اے سي دا د دې صوبایي حکومت د لاندې راځي ټرانسفر پوسټنګ یې دوی کوي نو خلکو ته اسانتیاګانې هم ورکوي او چې نه یې ورکوي نو دا ایم این او ایم پی ای ذموار دی. نو د دې هر څه باوجود چې کوم دی ته راځي مظاهرې کې مظاهره تاسو له نه ده پکار. بنیاد د دې ګرانۍ چا ښودلی دی آی ایم ایف سره معاهده چا کړې ده لاسلیک چا کړی دی د عمران خان صاحب هغه بیان چې ما تاسو ته په یو ویلاګ کې مخې ته راوستی و چې قومه تیار اوسئ تیار ګراني را روانه ده او ډېره زیاته را روانه ده او آی ایم ایف نه چې موږ کوم پروګرام روړی دی نو د هغې په تناظر کې به ګراني نوره زیاته راځي دا کومه ګراني چې ده د دې نه به یو په 2 راځي. دا خبرې تاسو نه شو دا ننني خلکو ته یادې وي چې دې مظاهرې له رانلو او د پی ټي آی شو نن په 400 فاروق اعظم چوک کې د 3 ګنټې تایر باوجود چې کومه ده هغه پلاپ شوله هېڅوک وله رونه وتل ټول ټال چې کوم دی 4-5 کسان پکې راوتلي نو دې قام سره بس دی په حقیقي معنو کې د دوی خدمتو کې د پښتانه ډېر زیات ذلیله شو ډېر وځپلي شو ډېرې لوبې پرې وشولې او سترګې برندې کې د عمران خان صاحب دا خوش قسمتي ده چې یو کس ته تپوس نشي کولی. نو په تاسو خو دې پښتنو 10 کاله اعتماد وکړو په 10 کاله کې هم څه ورکړل څه کار مو ښایه چې یاره دې قام لم څه کار کړی دی. دا نن د صوبایي حکومت هغه کمزوري وه یقینا د دې زور عمران خان صاحب له ورسي چې نن پی ټي آی والا چې کوم دی هغه ورکران په خپل رونه وتل د 400 چوک ته چې بس دی ما په هم کې په احتجاجونه هم تنګ کړه عملي سخکاري نه تقریرونه کوي خبرې کوي ځمکني حقایقه پوټه دي. نو ګرانو کتونکو نن مې په دې باندې خبرې ترې کولې چې 400 کې نن د پی ټي آی کومه د ګرانۍ خلاف درنه وه احتجاج و
هغه احتجاج له سکرونه وتل هغه د 400 په چوک کې بیا ملتوي شوه واپس لاړل او بل تاریخ یې ورکړ. بل تاریخ کې څه کېږي؟ کېدای شي چې هغې کې بیا حکومت نه وي. خو دا خبره یاد ساتل دي. ډېره مننه. بالکل جی ستاسو خبره زه دغه کومه خو لکه زمونږ دلته چې کوم مشران دي هغه موجوده وخت کې هغه ایم پی ایز دي او ایم پی ایز سره چې زمونږ څونه کروڑ او څونه ملګري او څونه دغه ټچ دي نو هغه پې موږ واپس کړل ځکه چې موږ له خپل مشران نه راځي نو موږ هغه وی کنوینس کولی نه شو. اور نائب صدر د ضلع ما میسج وچلاو چې دا احتجاج نن موږ کینسل کړي. نه جی زمونږ ضلعي صدر چې کوم دی عزیز الله خان زمونږ ضلعي صدر عزیز الله خان زه ستاسو په سوال باندې پېښ شوم هغه ټول اختیار ما ته راکړی دی ځکه دا شیز ما کینسل کړه چې ما سره ایم پی ایز نه وي نو زه د احتجاج